زندگی الله رب العزت د خپل رضا د پاره ورکړې ده. الله رب العزت د خپل بندګانو کې خپل کسان معلومي، لکه څنګه چې پلار خپل بچو ته دکان اواله کی، پیسې اواله کی، پټې اواله کی، باغ اواله کی، او د خپل بچی امتحان پکې علي چې دی کې اوس دا نفع کوي که نقصان کوي، چاله یاسې ور کوي که موږ له څه نفع کوي او ځان هم پکې ساتي او زمونږ خیال پکې ساتي او که نه ساتي. نو هوښیار انسان دا د پلار په ځان باندې یو لوی انعام وګڼي چې زما پلار ګوره ما باندې دومره بروسه کړې ده، نو دا د دې پټي د دې دوکان د دې کور ډېر ښه خیال ساتي د ځان په شان باندې. نو همدغه دوکاني بله ورځې عزتمندو پلار مړ شي او همدا دوکان همدې هلک ته فایده ورکوي، نو دا سړی به پوه شي چې هلکه دې پلار چې کوم دا دوکان ما ته حواله کړی و د خپلې فایدې دپاره نه وم، زما د فایدې دپاره یې حواله کړي و، زما بچي زما نه خوشحاله دي او زم پکې خوشحاله یم، مزې کوم. او قمقل انسان ته چې کله پلار استاد مشر وي دا کار کوه او وایي زه خو غلام نیم، دا خبره په هغه بدي لګي، او دا پلار او دا نیک په موږ باندې مزې کوي. نو دا خبره په خپل ځای صحیح ده چې څوک چاله کار وکړي لږ وخت هغه هم مزه ورځي، خو د دې څیز به ډېره مزه تاله درځي ځکه د هغه عمر تا نه زیات دی او ستا عمر کم دی او پاتې ډېر دی، نو اصل فایدې تاله ده. اوس عزتمندو دغه رنګې الله رب العزت موږ او تاسو د دنیا دا باغ حواله کړی، دا دوکان دا کور حواله کړی دی، او الله د هغې دپاره احکامات را لګي دا به کې، دا به نه کې، دا به داسې کې، دا به هغسې کې. نو بعض بندګان وایي د الله په دې کې موږ سره څه کار دی چې زه څه خرڅوم او څه اخلم، که شراب خرڅوم که خنجیر خرڅوم چې په چای خرڅوم زما خپله مرضي ده. او هوښیار سړی وایي الله دی د هر څه باندې پوهه دی او د دې شي ضرورت هم الله ته نشته دی. زمونږ پلار خو موږ ته که یو حکم راکوي د هغه به کې خپله هم څه نه څه فایده وي، نو د الله په دې کې څه فایده ده چې ما ته وایي داسې کوه او داسې مه کوه. نو هوښیار سړی وایي دې کې ټوله زما فایده ده، ټیک د زما نظر کم دی، ما ته هغه فایده کله نه ښکاري، او زما نظر کوتا دی، کله زه په هغه نقصان باندې نه پوهېږم، ما ته نه ښکاري نقصان، هغې کې شاته یو لوی نقصان پروت. لکه پټېدار مار دی او ماشوم یې لاس کې رانیسي جاړي ورپسې ماشوم ماله دا مار ماله دا مار، پلار ته وایي بچه دې پټو ته یې مه ګوره، د دې کې ډز نه ډېر خطرناک زار دي. هغه ته زار څه ښکاري؟ مار پټېدار مار کې خو زار نه ښکاري، هغه وایي نه مار ماله دا مار ماله دا مار. نو چې هغه مار راونیسي چې ټک وله ورکړي بس بیا هغه ماشوم هغه مار ګزار کړي. مور بچی ته وایي بچیه دا چای ګرم دی مسکه، نو هغه ټول یې څکي، مشران یې څکي، هغه وایي چې دا زما مور زما دشمنه ده، ټول یې څکي. نو نور غټ کسان خو ګرم چای څکلی شي، خو ماشوم دپاره ګرم نقصاني هم دی، غټ دپاره هم نقصاني دی. نو ماشوم وایي نه ماله چای او ګرم چای او همداسې چای او په جام کې به یې نه تاوې ماله راکړه، امور یې وله یو کاشوغه چای ورکړي، بس هغه ماشوم چغې کوي پپو پپو پپو. مور ورته وایي بچیا پپو خو په خپله پپو، منګه نه پپو، په خپله دې ځان وسوځو. که په مور دې اعتبار کړی وی په پلار دې اعتبار کړی وی نو مور او پلار د چا دشمن نشي کېدی. بیا هغه رب کائنات چې هغه د انسان دپاره دا ټوله دنیا جوړه کړې ده، دا ټوله ښکلا یې جوړه کړې ده. بېګا یو رایډر سره زه ناست وم، موټر سایکل رایډر سره، هغه ویل ډېر ګران کار دی او ډېر سخت کار دی. ما ورته ویل شکر وباسه په دې شپه باندې 10 بجې ناست دی، د مولا نه هم پیسې یالې، نور د خدای نه څه غواړي؟ په دې شپه باندې خلک چې کوم دي کاروبار پسې ګرځي، ستا په دې تکه توره شپه کې پیسې ګټې، نو نور څه کې؟ نور څه غواړي؟ ما تا ته پته ده تعالی الله رب العزت د امریکې د صدر عمره صلاحیت درکړی. وایي جي کم دی؟ ما ویل ګوره ستا سترګو کې او د ټرمپ په سترګو کې فرق شته؟ وایي نه جي یو شی دي. نو ما ویل ګوره کومې سترګې چې الله غله ورکړي او مقه شان سترګې تعالی درکړي دي، هغه صدر دی، خدای نه کړي چې هلکه ته کمزور یې موټر سایکل والی تعالی لږې سترګې کمزورې درکړو ته پیسه کې نه، او مقه شان لاسونه یې درکړي. ما لاسې طاقت به تا کې ډېري که ټرمپ کې؟ وایي زه ښه یم، زه مضبوط یم. نو ته خو د ټرمپ نه هم ښه شوې که نه؟ ما هر شی خوړی شي که نه؟ وایي جي بس هر څه کوتره کوو. ما دا کم خلک چې ته یادې چې دا مالداره دي هغوی چې ښه شی هم ډېر وخوري بیماره دي،
ښه شی چې وخوري په هغې هم بیماران کېږي او موږ هر یو مال کوتره کوو مالې دوړي چې په پرتي ما اوس تیکې مالې وخوړلې او د نالۍ په غاړه موږ هم ناست وو دوکانو خدای پاک افغاني ټیکا او ښه د ګن په ځای کې خورو او ښه مزیدارې کوتره کړو پروا هم نه وي زمونږه څومره ښایسته معده دله الله درکړې ده څومره ښکلی سوچ درکړی شپې خوب درځي خوب هم راځي نو نور څه غواړې اوس الله الټه به تا نه تپوس کوي چې ظالمه ته او ټرمپ او د مثلا د روس صدر او د پاکستان یا د امریکې صدر ما یو شان شی نه ورکړي تا د دې شیونو نه فایده ولې وانه غسته بیا به ورته څه وې ښه دا خو پته ماته وایي قصور په ما کې دی ځکه همغه شیونه هغه سره دي تا سره پیشکش شته او ته پې پیش نه کولاوې نو دا ستا قصور دی که نه نو د دې وجې نه عزتمندو الله رب العزت موږ له زندګي راکړې ده یو ځل یو بادشاه د قصو کې ډېر عبرتي دا فرضي قصې وي خو دې کې د عبرت خبرې یو بادشاه د هغه 3 وزیرانو یو بل دا بادشاه ما باندې ډېر ګران دی بل ما باندې ډېر ګران دی بل ما باندې ډېر ګران دی ا بادشاه ورته ویل هلکه دلته یو باغ دی او یو غټه غټه تیلی یو بورۍ ورکړه وی ورشي یو بورۍ د دغه ځینه ماله راډکه کوي هسې راډکه کوي بس نو هغه وزیران لاړ هغه باغ ته ننوتل دی یو وزیر سوچ وکړو چې ګوره زه دعویم کومه چې بادشاه په ما ډېر ګران دی نو لږ ښې دانې ولره وشوکوه مزېدارې پخې سرې اعلی شان او تیلی نه مزېدارو نه ډکه کړه غریب لږ لیټ هم راووتو هغه دویم سوچ وکړو مړه بادشاه په دې څه کوي بادشاه ته خو دا څیزونه دننه په دربار کې پراته دي خو بس هسې موږ ګوري چې دا دننه ځي او که نه ځي نو بس چې څه وله په مخه ورتلو هغې راواغسته څه پخې او څه کچا او څه شنې څه یو شان څه بل شان هغه نه هغې نه بورې راډکه کړه هغه بل ویل دا ښه قمقلان دي 2 ګنټې یو ځل ته په باغ کې تېرې کړې بادشاه په دې بور اوسه کوي دومره اوسګار خیل دی چې دا بورې به چیک کوي چې د څه راغستي خو صرف ګوري چې سړي بورې راډکه کړه که نه نو بس هسې ګیا یې پکې راواچوله او پاڼې ماڼې پکې راواچولې او راډکې کړه او 3 واڼو بورې را په شا کړه چې بار راغلی نو چې راووتو واقعي بادشاه بورې مورې چیک نه کړې هغه ته یې ونه ویل چې لکه ته کولاو که دې کې دې سره وړي بل ته یې ونه چې سره وړي هغه بادشاه ویل داسې چلو کې دا 3 واڼه جیل ته واچوئ او دا کمې بورې چې راوړي دي نو دا بورې مو سره په جیل کې ور واچوئ خلک یې راشي دا څه نه بورې چې کوي نه ګناه ښیي نه څه وجه ښیي چې دا څه ده او ویل یو میاشت خوراک په دې 3 واڼه باندې بند کړئ نو چې 3 واڼه یې جیل ته واچول هغه 3 واڼو خوراک بند شو نو بس چې خوراک خو انسان داسې دی چې خامخا بیا هر څه خوري خو خولې ته اچوي نو هر یو سره بورۍ پرته وه هغه ویل هلکه دا خپله بورۍ به را کولاو کړو او د خپلو بورۍ باندې به شروع کړو نو هغه کوم کس چې بورۍ مزېدار فروټونه اعلی فروټونه ښایسته څیزونه پټ کړی و او پکې د ټولو نه زیات خوشحاله و روزانه به یو سیو وخوړلو مثلا شپاتۍ به یې وخوړه امرود به یې وخوړو نو فروټ چې درته میلاویږي نو په روټو باندې څه کې هغه پکې ټولو کې سور کي و هغه دویم چې راواچوله یو څو دانې خو پکې هغه پخې اچولې وي خو یو څو یې پس نورې هغه خامه راټولې کړې وې ګند یې راټول کړی و بیا ویل راشه بس هلته زړه بیا کېدو هلته به ول الټۍ ورتلې خو ویل مرم بس مړه ویې خوره نو څه کې نو کله پې دستونه ولګېدل او کله به غریب رنګ ګډ وډ شو کله به طبیعت ګډ وډو او دا بل مزې وي هغه درېیم د ټولو نه زیات یارل چې زه به اوس دې ګیا باندې څه کوم خو یې مرتا کیا نه کرتا و چې سړی مري نو بس بیا څه نه څه کوي وایي ډوبېدونکی انسان خزلو ته هم لاس کوي یو سړی دریاب کې ډوبېږي نو ګیا ته هم لاس کوي حالانکې هغه ته پته وي چې ګیا چې ونیسي نو ګیا هم ورپسې خویږي خو خلک وایي زه مړه کیدی شي بچ شم بس هغه له اوس ګیا خوره به ځان نه ورته ښه مزېدار وروره څاروی جوړ کړو خرې جوړ کړو هغه خپله ګیا یې خوړله ویل زه زندګي خو به م بچ شي خو سوچ کوه چې مخامخ سړی سیوان خوري او تا ته مخامخ ګیا پرتی او ته هغه خورې نو ستا به څه حالي بس هغه واپس را خلاص کړو او میاشتې تېره شوله یو ته لکه ته خو ډېر سور شوی بل ته ستا خو دا رنګ داسې کله ګډ وډ شان دی نو هغه یو زه بیمار شوی او د دې بل نه خو چې تپوس وکړو د خبرې هم نه شوې کولی بس همداسې لاړې بادشاه ورته داسې ونه ویل چې ته زما یارې فلانې یارې هغه ټول په خپله پوه شو چې واقعي باچا سره زموږ مینه نشته دقه شان عزتمندو دا اوس د یو عبرت مثال دی زما او ستا دپاره الله ما تا دپاره د زندګي را کړې ده او د زندګۍ دپاره راله یو عزتمندو یو بورۍ را کړې یو تیلی کړې ده چې زما بنده د زندګي ګوره ډېره خوږه ده او دې کې ډېر قیمتي څیزونه دي او تم تې مزې واله خو موږ له هم د سره څه نه څه شی راوړه اوس الله د شیونو محتاج نه دی
الله صرف زمونږ نیتونه ګوري ما له ښه نیت پکې راوړه دا سیز دې په ملګري وخوره خو په اخلاص باندې وخوره دا سیز دې په خپلوان وخوره ما له دې بورۍ کې صرف دا خپل نیتونه دا فکرونه دا انصاف دا ښې خبرې سره په دې کې راوړه اوس سوچ کوئ عزتمندو د قیامت په ورځ باندې چې زموږ دا بورۍ د اعمالو کولاو شي اولنامه کولاو شي نو بس هلته به پته ولګېږي چې چا ځان سره فروټ راغونډ کړي دي چا ځان سره خزلې راغونډې کړي چا ځان سره تشي ګیاګانې راغونډې کړي دي نورو سره په لاس کې ایستې شته بیا به هلته ډېر سوال و زاري ما واپس ولېږه ما واپس ولېږه دا قیسې نشته کلا څخه الفاظ راوي بلکل نه یو وي نه لا یو وي کلا هېڅکله نه دا کوم سوچونه کې دا شپېته کاله زندګي کمه یو لږ څلېرویشت زره پیغمبران کم او دا مولایان پکې کم شپاړه قسمه خو مولایان مې دله درلېږلي دا فلانې مولا دا فلانې مولا دا به زموږ نه هم تپوس کېږي دا داسې نه چې صرف تاسو ته وایو دا د هر چا دپاره د مولا نه د عالم نه د پوهه انسان نه به د هغې مطابق تپوس کېږي دې وجې نه الله یهودیانو ته قرآن کې ډېر غوسه دی ولې هندوان هم شته سیکان هم شته خو یهود و نصاراو ته ډېر غوسه دی ولې ځکه هغه مخکینی کتابي قومونه و هغوی ته پیغمبران راغلي الله ورته کتابونه رالیږلي نو کوم ځای کې چې خبره راځي وایي دا یهودیان ذلیله خلک دي ځکه دا ما پوی کړي او دا نور قومونه یادوي خو کم یې یادوي خو چې چېرته یادوي په سر کې چې کوم دی یهودي او عیسایي یادوي ځکه هغوی ته پیغمبران ډېر راغلي کتابونه ورته ډېر راغلي نو هغوی الله وایي یعرفونه کما یعرفون ابناءهم وایي دا د ظالم بچې زما د اخري پیغمبر او اخري کتاب داسې پېژني لکه سړی چې خپل بچې پېژني او بیا هم نه مني کفرو به بیا هم وایي نه منم وایي فلعنة الله علی الکاذبین بس داسې دروغجن دي د لعنتي نو د دې وجې نه عزتمندو دا یو زندګي د دغه طریقې سره نو خپله تیلی روزانه چیک کوئ څنګه چې اکاونټ چیک کوو څنګه چې ګله چیک کوو څنګه چې شیشې ته ودرېږو خپلې زلفان چیک کوو خپله مخ خپلې عزتمندو دغه ته ځو سترګې چیک کوو باډي چیک کوو یو سړي ویل هلکه ډېر زما ښایسته مسل دي نری شانو داسې خسارې کوه هغه بل ورته ویل دا مسل نه دي ویل دا مسایل دي حل یې کا غر کې تبای نو مسل نه دي عزتمندو نن سبا ټول مسایل دي او سوچ کول پکار دي چې څه کول پکار دي زمون خلک خپله کوشش نه کوي نه دنیا کې کوشش کوي نه آخرت کې کوشش کوي د نن سبا نوجوان سره چې لږ سخته پې راشي نو هغه خپل تن بدن ته نه ګوري بزر به ورته هغه مړ شوی نیکه رایاد شي مړه زمونږ نیکه چې په 1980 کې بس دا بیلډینګ اغستی وی نو موږ ته د منډو تړلو څه ضرورت و هلکه خدای دې غر کړو ته به څه کوې چې هغه نیکه دې اغستی وی دا خو د نیکه کارنامه شوه ته خو به هم سبا نیکه کېږې که نه نو ستا بچي به تا ته څه وایي او وایي زما نیکه خوشاټاری و هغه به صرف خپل نیکه پسې خبرې کولې نور هېڅ هم دنیا کې نه دي کړي ته به څه کې نو که آخرت کې که نه دنیا کې خو څه خواري وکړه که نه او کله وایي زمونږ هغه نیکه که پلانې پټی نه وی خرڅ کړی بس مړه اوس نن زمونږ هېڅ ته ضرورت نه و بس دا ټول په دې سوچونه کې هوښیار سړی صحیح سهار دکان ته راځي کله نفع کله تاوان کله خبره چې تاوان وشي وایي مړه الله مې امتحانه دي مړه تاوان وشي الله مې چک کوي او خیال کمعقل سړی څه وایي موږ غر کې یو تباه یو مړه چې د اسمان نه کم کاڼې راځي وایي تپوس کوي چې خانه عبدالله کجاست وایي مړه چې کم یو چې یو عبدالله د کور تپوس کوي چې کم دی وایي بل چا کار نه ځي ډایرکټ زموږ په کور راځي نو داسې فضول خبرې دي عزتمندو الله د انسانان ډېر خوښ دي خو دا دی چې هوښیار سړی د هر چا خوښي کمعقل سړی د چا خوښي د کار والا سړی د سړي خوښي بېکاره خو د سړي خپل زوی هم نه لګي خپل شاګرد هم نه لګي په خپل هم چې بېکاري کړه ځان ته کنځلې کوي مړه وایي هسې بس یو بېکاره پرزه یم والله چې چېرته ځي څوک درته سلام هم نه کوي دا صحیح خبره ده عزتمندو خواري کوشش الله آدم علیه السلام په جنت کې پیدا کو ورته خواري ماری به کې هغوی چې بس سید اصل ته بس خواري جنت کې وایي نه بس جنت دی خو خواري به بګې کې وایي څه وایي داخل شه مدرسه کې او کالج کې وایي چې څه و تعلیم به څوک ورکوي زه یې خبره در کوم که نه وایي وایي دا فرشتې هم ځان سره راغونډې که وعلم آدم الاسماء کلها وایي د ټولو شیزونو نومونه یې زده که دا غر دی او دا نیر دی او دا لور دی او دا دوکان دی او دا تیشۍ ده دا چاقو دی دا سمسۍ ده او دا پتیله ده دا نومونه یې ورته زده کړه الله په خپله باندې آدم علیه السلام ته د دې شیزونو نومونه مې زده کړه
نو بې تعلیمه سړی دا خو سم اسانه ده تعلیم دومره خیر دی مه کوئ تعلیم یافته خلک کله ناکله هم د زموږ د مالداره خلکو سره نوکران خو کار وکړه هغه کار که د تعلیم دی دا هم کار دی که هغه تعلیم عزتمندو د یو خاور لوټو کار ولې نه دی زمونږ د دې بعضو نوجوانانو نه عزتمندو هغه سوټمارې ښځې ښه وي پخوا به دا سوټمارې ښځې وي دلته دغه کې به یې سوټې تپلې عزتمندو او یو لس او یو شل بوساړې به یې جوړې کړې وي یو ځل یو ښځې ما ته ټلیفون کړی و زما خو ډېر پخوا نه اخبار کې مسایل راځي 2008 نه نو یا هغه په خپله وایي بل چا ته بس کوي دلته یو سوټماره ښځه ده زه ولې زکات ورکوم ما ورته څو بوساړي دي و یو لس بوساړي مالې زکات پې نه کېږي وایي جي سوټماره ښځه ده غریبه به سوټ یې راته پي ما لږ تپوس ته وکړه دا بوساړه په څو ده نو هغه کې هغه ورته چې دا یو بوساړه د 1.5 روپو ده او که د 2000 روپو ده نو مې دا چې راجمع کړي نو دې باندې په خپله زکات واجب دی هغې ته ووایي که زکات نه ورکړې بوساړې به دې اوس وځي نو زمونږ بس بوسبادو خلکو نه د دې هلکانو نه هغه بوساړو والا ښځې ښې دي پلارو ته په خبرو باندې عزتمندو زهره شنه شوه پلارو ته دشمن ښکاري یاره دا پلار ما باندې د مزدورانو نه هم زیات کار کوي نو پلار غریب دې څه کوي پیسې تا سره په جب کې پرتې دي د ګلې مالک کړلې روزانه چې کله منتو والا ته ولاړې کله چولو والا ته ولاړې کله پراټو والا ته ولاړې دا دومره چې خوري دا حساب نه کوي او صرف چې پلار درته وایي کار کوه دا خبره دې مخې ته ده نو د دې وجې نه عزتمندو د دې خبرې خیال ساتئ ترقي عزتمندو د څه وجې نه بعض وخت انسان نه کوي یو څیز د دې دپاره وهم دی وهمي سړی کارونه نشي کولی یریږي لوس به وکړي تاوان به وکړي دا مال بال ته هلاک شي دا بدل ته هلاک شي نو دا که ته سوچ کې او که نه کېږي دا کارونه به کېږي دا زلزلې هم راځي دا طوفانونه هم راځي دا د آدم علیه السلام د وخت نه تر اخري زلزلې د قیامته پورې به دا قیسې راځي او ته به هم دقسې خوار پاړک ګرځې نه به دین زده کړي نه به د دنیا ترقي وکړي ته به دقه وایې که دا چل وشي نو څه چل به کېږي که دا چل به وشي نو څه چل به کېږي د دې الله ته نه مکلف کړی ته الله د خپل محنت د خپل عقیدې او په الله باندې کلک باور او بروسه د دې مکلف کړی نور حفاظتونه الله کوي یعنې که د اسمان الله رب العزت بغیر د ستنو نه نیولی دی نو که داسې وهمونه کوې نو خو روزانه به په دې دنیا کې اوسېدی هم نه شي د اسمان راپرې نه وځي یاره بېستنو شی راغورځېږي که نه راغورځېږي نو د اسمان ولې نه راغورځېږي به بیا دا سوچونه کوه بس مړه اوسېږي به په کوم ځای کې چې کوم ځای کې اسمان شته نو تختې به چېرته ښه راته ووایه وهمونه مه کوه د اسمان چې الله بېستنو جوړ کړی د دې دپاره یې جوړ کړی چې بنده د کارونه ته نه کې دا زه کومه خو لږ موږ باندې بروسه او اعتماد خو کوه که نه لاس خپې خپلې خوځوه اعتماد په الله کوه او داسې بره ګوره یا الله چې دا دومره غټ اسمان دی بغیر ستنو باندې ودرولی دی نو زما ورکوټې دکان چلول تا ته څه ښکاري دي دا هېڅ نه دی دې وایي الله کله نه کله ګیله کوي قرآن پاک کې او مختلف آیاتونو کې الله رب عزت ګیلې کوي او بعضې احادیث قدسي دي هغې کې راغلي الله رب عزت دا ټول اسمانونه ځمکې او دا څیزونه ما پیدا کړه زه ستړی نه شوم افیعیني رغیف عیش اسوقه الیک زما بنده ته ما باندې د یو روټۍ شک کې ما چې دا روټۍ به څنګه را رسېږي او دا زما دا معیشت به څنګه شي دې دومره غټ کائنات ته نه ګورې چې ما پیدا کړی او زه ستړی نه شوم نو ستا 2 روټۍ او سیر وړه د رسولو کې به زه تا ته ستړی شم دومره کمزورې سوچ ته زما باره کې لري خو محنت پکار دی بېکاره کسان د الله نه دي خوښ دې وجې نه عبادت یې شروع کړی دی که نه چې څوک عبادت نه کوي دا بېکاره انسان وي ځکه عبادت هم یو کار دی یو محنت دی د الله رضا کولو دپاره نو د دې د عبادت نه معلومیږي چې غواړي نو وهمي سړی کار نشي کولی یو ځل یو فلسفي کره یو کس لاړی هغه له یو خوروا تیاره کړه خوروا چې تیاره کړه خوروا یې چې وخوړله نو د خوروا پخوا به په پیلو کې په کاسو کې خلکو دا خوروا څکله اوس خو بس هسې چوکه چوکه خلک کوي وړې وړې روټۍ کوي وړې وړې لقمې هم تکبر کې راځي ډېرې غړې شوړې به هم نه وې وایي میر زمانه بال ته خیال شه نو هغه بالونه به هم نه جوړې او ډېرې وړې وړې دغه به هم نه کې نو طریقې سره به روټۍ خوري خوروا څکل ما ته روټۍ خوړل دا انسان ته ډېر طاقت ورکوي شرید د نبي علیه السلام ډېر خوښ و دې باندې اصل کې د غاښونو شخون کم والی کېږي او معدې دپاره د دې هاضمه ښي
او خوروا داسې وي چې هغې کې د پیاز د ټماټر د هر یو څیز هغه ویټامن هغه راښکلي وي، هغه تا ته طاقت ډېر درکوي. د اوسني هلکان د خورواګانې نسکي کړي خیري کور کې چې خوروا ساله نه شي دا څه شی دي بیا راته چې کوم دی د یکتوت نیر جوړ کړی دی دا خبرې پکې کوي. نو به د دوی د خولې دې ته نه دي جوړي، دوی د پاپړ او د خوږې ګولۍ دا سانجقان او چې ډېر هغه شي که نه بس لاړ شي د کیر پلیټ ته به ولاړي څه دې وخوړو یاره کیر مې وخوړو بس دا د خوله دې کیر ته جوړه ده بس همدغه خوره چېرته ښه شی خو ونه خورې. بهرحال عزتمندو نه فلسفي کور ته لاړې هغه ورته دسترخوان ولګو پیالۍ کې چې خوروا خوړله نو په دې خوروا کې ورته مار ښکاره کېدو. نو چې مار ښکاره کېدو اوس هغه ویله لکه ډېر ښه خوروا یې کړې ده ډېره روټۍ کړې ده اوس که دې سړي ته ویم چې لکه دې کې څه شی دي هغه سړی خفه نه شي میزبان. نو څه په ګوټونو باندې لږه اوس کله خو سړی لاړی د شپې سوچ کوو چې هلکه اوس دغه که د مار خوروا را باندې خوړلي زه خو به تباه شم غرق به شم. بس یکدم یې په خېټه کې چې کوم دی درد شو دا وهم داسې خطرناک شی دی یکدم یې په خېټه کې درد شو چې درد شو نو هغه فلسفي ډاکټر مو واپس حکیم مو هغه ویل بس پخوا خو یو ډاکټر و په دې معلم صاحب به یو معلم صاحب او یو ډاکټر واپس رالی ویل څه چل دی وایي چې هغه داسې ورته نه ویل چې هغه دغه کې مارو وایي بېګا مې چې خوروا خوړلې ده بس په خېټه کې مې درد شوی هغه د صفا خبرې کوه خپله بیمار یو زمونږ خورواګانې به کې اوس یادې مونږ د باندې روټۍ وخوړله او اوس چې کوم دی دا خبرې کې وایي صفا خبره ته وکړم وایي هغه خوروا کې ما ته مار ښکاره کېدو. نو هغه ورته ویلې چې ګوره بره دا چت باندې چې وکتل نو هغه پرې چت باندې یو کاغذ لګولی و په هغې باندې د مار تصویر و خدای دې غر که لاندې پیالۍ کې درته په هغه اوبو کې هغه برنی مار تصویر ښکاره کېدو. یو پوڼۍ م وله ورنه کړله یو دوایي م ورنه کړه ویل ښه چې ولکه درد خو مې ټیک ټاک شو. اطمینان سړي له ورکول یو خبره باندې صحیح طریقې سره عزتمندو یو کس پویول وهم نیمه بیماری ده نیمه خو تا ته بیماري ولګي که نه نیم چې ته وهمي کس یې نو هغه نیم وهم چې سره ملګری شي بس 100% بیماري ته ورسېږي بیا مرې. اوس شوګر دی نو او تا ته مثلا ولګېدو او تا وهم واغستو نو په دې دنیا کې خو یو انسان ته نه که نه چې تا ته شوګر دی د دنیا هر ملک کې شوګر شته بس خلکو نه تپوس کوه لکه شوګر سره کار خلک څنګه کوي او پرې څنګه کوي بس د قشانتم زندګي تېره هغه هم زندګي تېروي. نور موږ ټول چینه مال یو وروره وارنټي نشته د دې شي که ته چې زه به ټول عمر روغ یم او ټول عمر به صحیح ما او دا ته یقین وکړه چې کوم کسان ټول عمر 80 کاله پرهیز کوي هغه مري ځکه نبي اسلام ویلي د دوو څیزونو علاج نشته نه د مرګ علاج شته او نه د بوډاوالي علاج شته. ها خدادات مالی والا سره دا علاج شته که یو سړي مثلا ډېر بوډا شي یو کریم ولګوه نو زه څه نه څه به پکې شهزاده ښکاري او یا بوډۍ ښځې ته وایي زه څه نه څه به پکې ښایسته ښکاري او هم چې مخ ووینځي بس واپس مغه شي. نو د دې علاجونه نشته نو وهم وایي نیمه بیماري ده او اطمینان نیم علاج دی. دې وجې نه ډاکټر اوس اطمینان پرې غوستی دی تا سره خبرې هم نه کوي که ته ورته چې ما څه بیماري ده یاره ځان نه ډاکټر مو جوړوه که نه چې ته پخپله دومره پوهېدې موږ له سله راتې هلکه تا ته هغه دې تپوس کوي چې ما څه بیمار یم معده مې بیماره څه شوګر دی څومره لیول کې دی به دې سره ستا کار نشته ته نه پوهېږې دا دوايي خوره سهار ماښام اطمینان نه ورکوي سړي د دې مڼه هېڅ نشته دی دا بس ابتدایي انیشل سټیج کې ستا شوګر دی او دا خو نن سبا هر چاته وي چېرته به د خیرات مال ډېر والی او نو هغې د وجې نه به دا شوګر لږ ډېر شوی دی یا د بلډ پریشر دی ډېر شوی نور دومره خبرې نشته بس دا خیراتونه لږ کم کا دا غوړې زړې لږې کم کا بس وایي سم نشته او واقع داسې اطمینان ورکوئ نو اطمینان نیم علاج وهم نیمه بیماری نو دې څیزونه به آسان ساتي عزتمند. دویم نمبر عزتمندو انسان ولی یو کار نشي کولی ځکه تاسو کې نوجوانان ډېر راځي به چې دا خبره موږ ځکه تاسو ته کوو چې ستاسو د وجې نه ستاسو پلاران خوشحالي موږ سره میلاویږي زما پلار زما بچی کار کوي خو دادات ماله کې کوچي بازار کې دکان دی پلار یې داسې په مخ باندې مسکان راسي مور یې خوشحالي کله عمرې له ولېږي کله حج له ولېږي ته یقین وکړه کله د سرو بنګړې والي اجاڼۍ په دې هغه عمر کې په دې سپین سربانې ښه مزېدار د سرو بنګړې واچوي به داسې خوشحالۍ لکه ناوې دې جوړه شي بلکل دا سړی خوشحاله شي دا ستاسو د دې کار د وجې نه یو د تیلی د ماچس تیلی نه دی چې د خپل سر نه ودانګي او قرباني ورکي 100 دیګونه پاخه شي
او که ماچس تیری وي زما څه کار دی چې خلکو له قربانۍ نه کوم مالونه به دا خیرات خواره خوري او دا تیار خواره خوري او وروره سر قرباني پکې ته ورکه ولې زه ورکم نو که دې لرګي قرباني نه ورکولی د هغې په سر کې هغه بارود قرباني نه ورکولی نو موږ ته به یو شی هم د خوراک نه میلا دی هغه وایي زمانه زموږ سر دې قربان شي خو دا خیرات خواره او دا خېټور دې ماړه شي د قربانۍ باندې د دنیا دغسې روانه ده دې وجې نه عزتمندو کله غرور مه کوه په کور کې بعض وخت کې یو ورور کار کوي او هغه نور یې خوري کله ناکله د ده د خولې نه غټه خبره وخېږي ښځې ته مړه دا نور خو ټول تیار خواره دي ټول تکلیف خو په منګه باندې دی شکر وباسه چې ستا سر الله د دې قابل جوړ کړی دی چې لس کسان ستا د وجې نه الله سنبالی که په دې نهو کې ته شامل وې او دا یو سر دا بل کس وې نو ستا به څه حال وې دې ته سوچ وکړه د یو مور اولاد یې دغه الله شکر وباسه چې تاله دماغ در کړي ستا په موټو کې طاقت در کړی تاله د لسو ورونو مشري در کړې ده بعض وخت یو ورور کشري خو هغه له الله داسې دماغ ورکړي چې هغه ټول کور ځان سره چلی نو اصل مشر ته خو چېرته غرور ونه کړي د ښځو خبرو کې رانه شي د خپلو بچو په خبره کې رانه شي داسې وایه چې الله رب عزت یو مالداره انسان تېر کړی ما زه دا نور ما سره ملنګان دي زه ساتم خبره ختمه او دا یاد لرئ ګورئ نبي علیه الصلاة والسلام به فرمایل وی دي طاقتورو خلکو سره الله رب العزت د دې ضعیفانو د وجې نه مدد کوي ضعیفانو د وجې نه مدد کوي ځکه دا د الله بندګان دي او ښه چې ورسره ته کې الله ډېر خوشحالېږي وایي بنده زما دی ما ورسره وعده کړی چې زه به یې ساتم او دا ګوره تسمار خان ته وګوره سخي ارسلا خان ته وګوره کله یو شی ورلېږي کله بل شی ورلېږي کله بل شی ورلېږي نو د الله په دې سړي باندې ډېر زیات خوشحالېږي وایي زما صفتونه په ځان کې راولي ورکړه وهاب د الله نوم دی ورکوونکی او تم خلکو له څیزونه ورکې تخلقوا باخلاق الله د الله بعضې صفتونه دي وي هغې باندې ځان ښایسته کوي نو شکر د الله ویستل پکار نو بزدلي به د ځان نه نه جوړي یارېږي به نه یو ځل یو بادشاه په کشتۍ کې روان یو غلام اون سره کشتۍ کې ناست نور کسان هم ناست اوس دا غلام چېرته پیله ځل کشتۍ کې روان دی نو کشتۍ کې چې روان و سات پس وایي هلکه خوځوی مه خوځوی هلکه اوبو کې روانه ده نو خوځېږي به که نه وایي نه ته دا شی لږ په بارام بارام وهه هغه اوبو باندې بوتلو چپو به ورسره او کله اوبو چپه راشي دیکه به یې وواله هلکه ګزاره کوه که نه هغه بادشاه ډېر تنګ شو چې داسې ټینشني سره ناست یو لا چپه نه راغلی او به زړی چې کوم دی ورو رنګ یې بدل شي او بدل شي ډېر په سات پس خبر کړي څه ټایم به رسېږو او څومره ټایم دی ماښام له خو به ورسو که نه او کله یو تپوس کله بل تپوس کله بل تپوس لګې د ټینشني ناست دی نو هغه بادشاه رنګ ګډوډ شو نو کشتۍ والا ډېر خفه شو چې بادشاه اوس ما ته څه ونه وایي چې لکه دا دې څه غم جبه راخېجولې ده ټینشني کس ځان سره نور هم په ټینشن کې اچوي نو هغه بادشاه ته هغه ملاح اشاره کوي چې د دې سړي نه دې خلاص کړم وایي دا خو غټ کار وکړي چې دا سړی غلی شي لږ دا خولې څه بنده کړه څه طریقې سره بس هغه د دې یختون په خوا به خلکو غټ غټ یخته د یختون یې راونیولو او لاندې یې په دې هغې کې یو څو غوپې ورکړې هغه دریاب کې چوک ټوپونه یې واله بس چې لږ راپاڅېدو بس بیا چې دا کشتۍ کې کېناسته کشتۍ کې ښه خوشحاله و ښه ټیک ټاک پاڅو دی دا یو سره کم کار و وایي ده چېرته سخته نه ولیدلې نو ده چې د سمندر سخته ولیدله نو ده ته اوس دا کشتۍ جنت ښکاري چې لکه دا خو ډېر سیف ځای دی او دا خو ډېر د سهولت والا ځای دی نو غټه سختې چې ولیدله دا ورته اوس د آرام ځای ښکاري چې دا خو آرام دی دې وجې نه چا نه الله خپل دوکانونه ورکړي دي هغه دې هغه کس ته سوچ کوي چې بل سره شپه ورځ کار کوي او دغه رنګ عزتمندو چاله الله لاس خپې ورکړي یا دې هغه کس ته بیګا ما یو کس وکتو یقین وکړه هغه بیلچې والي او یو خپې نه وه او دا ډانګورۍ نه په ډانګورۍ کې دا یو خپه ورکړې ده او بیلچې وایي غریب او یو خپې لاندې په ځمکه پراته ده مال یا الله توبه دا څومره همت والا کس دی په یو خپه باندې دا دومره بیلچې وایي او دا ګاډی ډک کړو او خپې نشته عقلارې خپلې خپې ته نه ګوري ښه ټیک ټاک کار ابول ما یو کس ولیکدلو دواړه خپې نشته او ټول دومره زبردست لوی باډي بلډر دومره ښایسته انسان چې لاندې ګوري نیم نشته دی او نیم شته او موږ له الله خپې راکړي دي خو وروره رپېږي د ټینګې نه دي
نو دا خپې خو کلا خپې دي، دا خو خپې دي ته خو خپې نه وایي. همت کوه خو ښه کار کې مشورې سره ځه، استخارې سره ځه. نو وهم چې کوم دی عزتمندو دا انسان ډېر زیات خرابوي. او بعضې کسان دي عزتمندو هغوی په دې لطیفو مطیفو کې او په دې څیزونو کې بس ټول دغه کوي، ټول وختونه ضایع کوي. او بس کله وروره د واده لطیفې ګوره، او کله د مولیانو لطیفې ګوره، او کله د ښځو خبرې اوره، کله فلانې خبرې. ها ریفرشمنټ دپاره کولی شي، هېڅ خبره نه. خو هر وخت کې لاس کې موبایل، لاس کې موبایل. داسې خبرې زده کړه، د طاقت والا خبرې. غټو خلکو سره کښېنه. زه مولا سړی یم عزتمندو، زه څه نه څه تجارت کوم. او الان کې زه دلته چې جومات ته چې راشم، زه ډېر کم کوز د جومات نه وځم. نه، یو دماغ کې به یو سیټ اپ ځان سره ساتي، یو سوچ به ساتي چې کله خلکو ته پته ولګېږي چې لکه دا سړی په دې خبره کېږي، جومات ته هم تاله کس راځي چې لکه ته کار وکړه او دا وکړه فلانې وکړه، داسې دغه راغلی دی، سهولت راغلی دی او داسې کار راغلی دی. یو سوچ عزتمندو او په دماغ کې ځان سره یو منصوبه ساتئ، نو بیا به کامیابي. او هسې ګپې شپو سره وختونه مه ضایع کوئ. بعضې کسان جینکو ته چې کوم دی وروره د اسمان نه ستوري راکوزوي، او دلته وروره چې کوم دی د ګاډي نه بنډل نه شي کوزولی، او د اسمان نه وایي دلته ستوری راکوزومه. دا حالت سلیمان علیه السلام په وخت کې یو چینچڼ لګي، یو چینچڼ نه تاوېدو را تاوېدو. نو سلیمان علیه السلام له خو الله علم ورکړی و، دا د مارغانو په خبره پوهېدو. نو چې پوهېدو را پوهېدو، تاوېدو را تاوېدو. نو کسانو ته وایي دې چینچڼ ته دې خیال دی، ډېر تاویږي را تاویږي د دې چینچڼې نه. ویلې او جي څه به کوي؟ وایي سلیمان علیه السلام وایي دا جینۍ ده، د واده پیغام وله ورکوي او څه طریقې سره یې راضي کوي. د رشتې د زناورو خپل ترتیبي، خو بهرحال ستاسو د پوهېولو لپاره د نکاح پیغام ورکوي. وایي څه وایي ورته؟ وایي ډېر باتوري دی دا چینچڼ، ډیلاکي شان دی، او هغه چینچڼ یې دوکه کړله. وایي څه ورته ویلې؟ وایي هغې ته یې ګوره ته ما سره واده وکړه که نه. په هغه وخت کې دمشق ډېر مشهور ښار و. وایي د دمشق په بالاخانو کې به دله چې کوم دی جاله جوړه کړم، د دمشق په بالاخانو کې به ګرځي. او الان کې سلیمان علیه السلام وایي په دمشق کې چې کوم دی، وایي هلته پاخه هغه دي کورونه دي، هلته جالې مالې نه جوړېږي. دا خو په ونو کې جوړېږي، په دې ځای کې پوخ ځایونو کې جالې مالې نه جوړېږي. وایي چینچڼ یې دوکه کړل، هغه چې دمشق ته مې بوځي او دومره غټ ځای ته مې بوځو او د دمشق په بالاخانو کې مې ګرځوي، نو د ده نه خو لوی تورزن او لوی ځوان نشته. ویلې زه بس تو مجھے قبول او میں تجھے قبول. دا اوس داسې نوجوانان دا چینچڼان چې کوم دي، دا به تا ته په فیسبوک باندې او دغه رنګې په دې څیزونو باندې په آنلاین تا ته میلاوي. دا ګوګوشتک پوزه به نشي پاکولی، او ښځو ته وایي زه به تاله دا راوړم فلانې به راوړم. وایي دغه مثال سلیمان علیه السلام ورته د واده د پیله خبرو وي او د وروسته خبرو وي. وایي شروع کې خلک وایي تاله به دا وکړم، تاله به دا وکړم، تاله به دا وکړم. وروسته وایي ته خو لویه بلا یې، تا څوک سمبالولی شي. دا حال دی عزتمندو. نو په دې څیزونو کې وخت نه دي دغه کول پکار، خپل محنت جاری کړو. کله ناکله داسې چلو شي عزتمندو، د الله عجیبه قانون دی. موږ د سیس کثرت ته ګورو چې شی ډېر رالی، دې کې ډېره نفع ده. الله د سیس برکت ته ګوري چې کوم سیس هوښیار سړی د سیس کوانټیټي ته نه ګوري، کوالټي ته ګوري. کوانټیټي معنی تعداد. کمعقل سړی ډېر راکړه، خلک وایي که نه په ډېرو لیوني خوشحالوي. کمعقل سړی په ډېرو خوشحالوي، هوښیار سړی وایي هلکه یو شی راکړه خو د کار شی راکړه، دماغ به رانه نه خرابوي. په ډېر مې نه دي په کار، یو شی د کار شی یو دی وي خو چې په وار یو په کاري جسم شي. د دې هندوستان مشهور بادشاه تیر شوی دی اورنګزیب عالمگیر. 50 کاله د په هندوستان باندې بادشاهي کړې ده. ډېر عادل او بهترین بادشاه تیر شوی. دا واحد بادشاه دی چې د سره د بادشاهت نه قرآن په حفظ باندې یاد کړی و. حفظ یادول او بیا غټ سړي له یادول او بیا بادشاه له یادول. زمونږ د دکانداران قل هو صورت هم غلط وایي. بادشاه یو وخت او څو کاله 50 کاله بادشاهي کړې ده. دا ځان له واقعه د حفظ یې ولې کړی و، هغه ځان له واقعه ده، هغې به درته بیا بل چېرته بیان کړم. اوس تاسو د کاروباري خبرې باندې چې دا هلکان ولې شاته پاتې شي، د دې متعلق درته د خبره کوم. بعضې پیسې هغه د برکت پیسې، هغه 2 انې وي، 2 روپۍ وي، 2 ډالر وي، هغې کې خیر او برکت ډېر. چې کله هغه ستا کاروبار ته رادن نه شي، هغه ستا ګلې ته رادن نه شي، نو بس ستا په هغه
کاروبار کې تبدیلی راشي. ګوره په غټه ځمکه باندې ګل پروت وي او باغونه پکې لګېدلي، خو چې 2 څاڅکي اوبه ورته میلاو نه شي، ځمکه چې کوم دی دا ګلونه نه راټوکوي. څومره غټه سینې ده، ډېر کار کوي، خو څو پورې چې لږه شان هوا نه میلاو شوي او 2 څاڅکي اوبه نه میلاو شوي بوټي ته، بوټی نه راخېږي. تقریبا غټ کاروبار دی ستا، خو د اخلاص او د برکت پیسې پکې اچوه. بعض وخت یوګا کې راشي تا ته پته ولګېده دا مجبوره دی، تا له ګټه هم نه درکوي، هغه د مجبورۍ د وجې نه تا له ګټه نه درکوي، هغه نه ستا 2 روپۍ ګټي، وایي پرېږده مړه دا برکتي پیسې دي، یا مولوي صاحب دی یا قاري صاحب دی یا غریب دی، زه یې پېژنم، مړه په دې سوټ کې ګټه نه. د خپل دغه په بنیاد باندې وکړه، یا هغه ته خیر دی مړه یو 2 روپۍ راله برکت دپاره راکړه، یو 10 روپۍ رانه زیاتې راکړه، نو 10 روپۍ تا لړ څوک درکوي، هغه 10 روپۍ خپلې ګله کې واچوه، خپل جب کې واچوه، ته به یې ګوره د هغې برکت. اصل کې ورکړه خو ټول الله کوي، نو الله خوشحالول پکار دي که ګوره بچی نه چې پلار خوشحاله شي، که هغه په هر څه که په سکول دی که په مدرسه دی او که په خندا دی، بس هغه له بیا پلار پې سکریم هم ولالي او فلانې هر څه ولالي، بس الله څه طریقې څه خوشحالول دي. نو اورنګزیب عالمگیر چې کوم دی د ده استاد ملا جیون رحمه الله، دا یو عجیبه بزرګ تېر شوی، ډېر سخت طبیعت و او د ده ځان له خپل واقعات دي، دا به درته بیل چېرته بیانومه بیا عزتمندو. هلکه ټایم پوره شوی دی، دا د ښځو خبرو ته او د دوکان خبرو ته تاسو ډېر ماشاءالله ډېر په غور سره کښېنئ. زه به دا کافي ده، دا به بیا بلې جمعه بیان کړم. الله دې عمل کولو توفیق راکړي.